عیسی علیه السلام داسې په یو لار روان دی او یو درې ملګري ورسره دي او زما عزتمندو د دعوت او تبلیغ په محنت کې عیسی علیه السلام دې ملګرو ته وایي چې ګوره قسمه قسمه مناظر قسمه حالات به مخې ته راځي خو تاسو به وروسته نه ګورئ زما محترمو حضرت عیسی علیه السلام روان دی دا ملګري مور پسې دي چې وی قتل په لاره کې 2 خښتې قیمتي د سرو زرو خښتې پرتې دي نو عیسی علیه السلام خو به تیر شو خو دې شاته ملګرو چې کله وکتل چې هلکه غټ پیکیج پروت دی عیسی علیه السلام ورته وی راځئ وی رجي تاسو ورشئ زموږ لږ کار دی عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې ګوره په دې کې خیر نشته دا ټوله تباهي ده په ایمان وایا چې څومره مال راځي پریشانی ورسره راځي که نه راځي یو کس به کور جوړ کړي کور نه به تاویږي راتاویږي څه وخت تیر شوی نه نو د کور هغه چونه به راوغورځېږي چېرته به پلستر خراب شي چېرته به یو ځای دا به ارضي سره بړه خوري چې هلکه نن دا چلو شو نن دا که ګاډی راشي به د ګاډي بله پریشانی اولاد راشي د اولاد بیله پریشانی ښځه راشي ښځه بیله پریشانی چې څومره د دنیا زیب او زینت دنیا انسان له راځي تاسو دا مه وایئ چې والله زه به بس په سهولت کې کېږم چې څومره دنیا راځي ما او تا به لوی امتحان کې غورځي ما او تا به نور پریشان کېږي زما محترمو خو به هر حال عیسی علیه السلام لاړې ولې د هغې خبرې ونه منله او دا ملګري اوس ناستې دي خښتو نه ګیر چاپېره چې والله دا خو قیمتي خښتې موږ ته په نظر راغی دا به خرڅ کو خپلو کې به تقسیم کو خو یاره لږ وږي شوي ته داسې کار وکړه یو ملګری خوراک پسې واستوه نو زما عزتمندو یو ملګری خوراک پسې لاړې دا دواړه اوس خپلو کې ناست دي او دلته د دې نیتونه خراب شو یو بل ته چې هلکه 2 خښتې دي او کسان 3 خو چې هغه راځي دواړه به په شریکه راونیسو مړ به کو یو خښته به ستا شي یو به زما شي چې کله زما محترمو هغه ملګری راغی خوراک یې راوړو دلته په دې دواړو راباندې کو دومره ووهلو زما عزتمندو په هغه ځای باندې مړ یې کړل اوس دواړه ناست دي چې هلکه بس د دې نه خو خلاص شو خو بس یو خښته به ستا شي یو به زما شي د هغې نه راځه مخکې به دا روټۍ وخورو چې کله روټۍ ته ناست دي روټۍ خوړلې ده لږ ساعت بعد دا دواړه هم راغورځېدلي دي او مړه شوي دي هغه چې کم تلکارۍ پسې روټۍ پسې تللی هغه زما عزتمندو په بازار کې نیت خراب شوی چې راشه په دې سالن کې په دې تلکارۍ کې ورته زهر واچوه نو دا دواړه به مردار شي مړه به شي دا دواړه خښتې به ماته پاتې شي نو عیسی علیه السلام چې کله واپس راتلو او دغه منظر یې وکتو چې 3 واړه ځوانان مړه پراته دي ما درته نه ویلي چې په دې کې کامیابي نشته ما درته نه ویلي په دې کې خوشحالي نشته ما درته نه ویلي په دې کې سکون نشته ما درته نه ویلي نن زما عزتمندو دغه مسجد امامان زی په زی باندې نصیحتونه کوي زی په زی باندې جړه فریاد خو زما عزتمندو په کورونو کې زنانې اوري والله دومره واز او نصیحت زیات شو هر سړی هوښیار شو هر سړی ته پته ده چې په دې خبره باندې الله راضي کېږي او په دې ناراضه کېږي جان بوجھ کر د الله نافرمانی نه کېږي جان بوجھ کر د پیغمبر علیه السلام د طریقو نه خلاف زندگی تیری ما خو درته وویلې وی خلک په تیر شوي د سرونو نه تتر نه خاطر په تشخله غواړي هر سره ته وایه خو اسلام ته مې سمه وایه دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلی قسم د الله په ذات باندې یو صحابي شهید شو حسین ترین بیبي زما عزتمندو تېنه پاتې شوله پیغمبر علیه السلام د هغه کور ته تشریف راوړي د هغې واړه بچي دي او رامنډه وهي او زما عزتمندو الله رسول ورته غاړه ورکوي هلته نه مور بیبي لګې د وړه هغه ګیوړه او زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام ته ګوري و یا رسول الله ته خو زما په دې بچو باندې داسې لاس راښکاږي لکه خلک څنګه د یتیم په سر باندې لاس راښکاږي خو زنانه ته پته نشته چې زما خاوند څه شوی شهید شوی زما خاوند شهید شوی دی زما عزتمندو الله رسول ورته فرمایي چې د دې ماشومانو بابا جان خو شهید شوی دی د الله په لاره کې دا ماشومان یتیمانان شو هغه بیبي د وړو نه ګنده لاسونه داسې اسمان ته اوچتوي او چغه وي او کریکه وي او راغورځېږي او بېهوشه کېږي د خلکو کورونه وران شوي دي د دې دین پس